الله رب العزت زمون ستاسو ته بعضې صفات راکړي دي انسانانو ته، هر انسان ته. یو انسان دی هغه خوش اخلاقه دی، دا ښه صفت دی. او یو سړی دی هغه مهمان نواز ډیر دی، خلکو خدمت ډیر کوي، میلمستیا ډیره کوي، دا ښه صفت دی. خو بعضې صفات داسې وي چې هغه طبیعي وي، انسان په طبیعت کې پروت وي. لکه اوس انسان وږی شي، دا خوراک کوي، دا یو صفت دی. انسان وږی شي، تږی شي، اوبو ضرورت دی، روټۍ ضرورت دی، دا د انسان یو طبیعي ضرورت دی. او دې دپاره موږ لګیا هم یو د سهار شپه محنت کول، پیسې ګټل، دې دپاره چې زما د طبیعي ضرورت پوره شي. او بعضې انسان کې طبیعي صفات هم وي. لکه اوس یو سړی ښکلی دی، نه د الله پاک ښکلی پیدا کړی، ښکوالي د مصنوعي جوړ به کي، خو چې الله پاک کم حسن انسان ته ورکړي، مصنوعي حسن هغې پسې نه رسي. یو سړی دی هغه مالدار دی، الله پاک سخاوت ورکړی، خلکو باندې صدقات و خیرات کوي، دا د الله طرف نه صفت دی. خو بعضې اوصاف داسې دي چې هغه کسبي دي، هغې کې به جدوجهد کوي. اوس حفظ دی، هر یو سړی حافظ نشي جوړېدلی، ګپ خو نه دی. او چې کم سړی دا غواړي چې زه حافظ جوړ شم، هغه به محنت کوي. نه دی هغه شیز، هغه صفت چې هغه په محنت سره چاته ملویږي، هغې ته کسبي صفت وایي. همدارنګې ډاکټر دی، انجینیر دی، ایکس وائی زیډ د دنیا چې کومې ډګریانې دي. خو آخرت په اعتبار سره علم دی. کم سړی عالم جوړېدل غواړي، دا نشي کېدلی چې یو سړی پیدا دی اوس به دا عالم دی، دې ته علم ضرورت نشته. نه، انبیا کرام علیهم السلام نه علاوه چې کم سړی عالم جوړېدل غواړي، هغه به محنت کوي، سبق به وایي، استاد مخې ته به کیني، هغې نه پس به هغه عالم جوړېږي. نه دا علم نه، دا کسبي صفت دی. دا انسان محنت کولو د بعد به دا بیا عالم جوړېږي، بغیر محنته د عالم نشي جوړېدلی. او بعضې اوصاف داسې وي چې هغې کې کسب ضرورت نه وي، هغې کې تقدیر خبره وي. یو سړی دی کروڑپتی دی، وفات شو، بچی د خورپړک بچی ټکې سبق نه وایي، نه محنت کوي، نه روزګار کوي، بسترو کې پرته دي. خو چې پلار یې وفات شو، هغه سره 1 کروڑ روپۍ دی، هر بچی ته خپله حصه میلویږي، بسترې کې ورته حصه میلاو شو. هغه د بیا قسمت خبره، تقدیر خبره ده. خو پیسو راتللو سره سړی عالم نه جوړېږي، نه پیسو راتللو سره سړی حافظ جوړېږي. دې دپاره به محنت کوي. که غریب سړی دی، هغه به مدرسې ته ځي، چټۍ باندې به کیني، استاد مخې ته به کیني، تکلیفونه به تېري، بیا به حافظ جوړېږي. او که عالم دی، کور کې کروڑپتی دی، خو چې هغه سبق وایي، نو عام طلباو سره به کیني، مخې ته به کیني، په جنماز او په چټۍ به کیني، بوریا نشین به جوړېږي، هغې د بعد به عالم جوړېږي. دې مراحلو نه به تېرېږي، هغې د بعد به الله پاک ورته علم نصیب کړي. نو که یو سړی دا غواړي چې زه عالم جوړ شم، کور کې عالم نشي جوړېدلی. که یو سړی دا وایي چې زه عالم جوړ شم، پیدایشي عالم نشي جوړېدلی، هغې دپاره به هغه محنت کوي. ولې چې دا علم یو داسې صفت دی چې دا خپل ځان کې راوستلو دپاره به ته یو مسلسل جدوجهد کوي. اور دویمه خبره ده چې الله رب العزت معبود دی جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور مونږ تاسو عبادت کو، نو ځکه مونږ عابد ګرځېږو. عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے. عابد هغه چې هغه عبادت کوي د الله رب العزت، معبود هغه چې د چا عبادت کولی کېږي. نه، الله رب العزت معبود دی، مونږ عابدین یو، مونږ د الله عبادت کوو. خو د عبادت نه دی، د الله رب العزت باندې ډېر ګران دی، خوشحالېږي ورته، خو د علم برابر نه دی. تاسو به یې ولې زموږ ستاسو چې د ځمکې مخ باندې الله پاک پیدا کړي، نو دی شاته یو تاریخ او یو پس منظر پروت دی. د ځمکې مخ باندې د انسانانو نه مخکې جنات وو، خو جناتو دا طبیعي جوړه کړې وه چې غونډه ورځ به په دې ځمکې مخ باندې فساد، فلانکې مړ کو، هغه مړ کو، شری جوړ کړی، جنگ دی، فساد دی، قتل و غارت دی، اور دا نشی دی، تمشی دی. یو خو الله رب العزت په د ځمکې مخ باندې جنات والا شرارت وکتلو، نو فیصله یې دا وکړه چې دا د ځمکې د پاتې کېدو شیز نه دی. نو دوی ته حکم وکړو چې دا میدانونه پرېږدوئ، جنګلاتو ته، دشتو بیابانو ته، خالي ځایونو ته لاړ شي، نه د ځمکې انسانانو ته خالي کړه. دویم دا چې فرشتي الله پیدا کړي دي، نو فرشتو ټول عمر د الله عبادت کړی دی. روایت کې راغلي چې بعضې فرشتې داسې دي چې الله پاک پیدا کړي دي په سجدې کې، دا به تر قیامته مرګه پورې به دا په سجدې وي، سجدې نه پسې. بعضې فرشتې الله پاک پیدا کړي په قیام دي،
قیامت سبا پر بغا پک قیام کی وی رکوع سجده سره رکوع سجده ته رسینه بس د قیامت په قائم شي بعضی سجده په بعضی فرشته په رکوع کی دي قیامت پر بغا رکوع کی وی بعضی لګیا دي سبحان الله بعضی وی الحمدلله بعضی وی الله اکبر بعضی وی لا اله الا الله. اوس کچری الله رب العزت ته د زموږ تاسو د عبادت ضرورت وې نه دا خبره غلطه ځکه ده چې فرشتي وي کنه زما استاد ضرورت نو زمکه مخ باندې جناتو دیو فساد پیدا کړو اسمانونو کې فرشتي وي غي 24 غنټه الله عبادت دی دواړو منځ کې الله پاک فیصله وکړي چې انسان پیدا کول پکار دي اور انسان ولی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فرشتي راغونډي کې چې راشي یو مشوره ده الله پاک ورته فرمایي چې ما دا اراده کړې چې زما کې مخ باندې خپل خلیفہ پیدا کړم. خلیفہ تعریف دا دی چې د الله نظام په زما کې باندې نافذ کړي د خلیفہ ویلې کی آسمانی نظام په زما کې نظام کې راوستل د خلیفہ تعریف دی. فرشتو دی قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اے انسان پیدا کړي اب دې کې ویني توي فساد پیدا کړي د فرشتو خو مخ کې جنات کتلی وکنه نه د انساني پاغه جناتو باندې قیاس کو چې هغه فسادي انسان هم فسادي هغه شر پیدا کړي دا ما شر پیدا کړي نه يفسد فيها ويسفك الدماء ویني بتوي او فساد پیدا کړي او فرشتو ورته وی چې ونحن نسبح ونقدس لك مو غتا تعریفون کو استاد تقدیس بینو استاد تسبیح بینو استاد تحمید بینو کچر عبادت ضرورت نه مونږ شته یو کنه عبادت پر انسان ما پیدا کوا دا فرشتو رائے وا حکم نو الله سره بسو حکم اور زور چلی نالا رب العزت د فرشتو پوی د پاره چې کله آدم علیه السلام پیدا کو نو علم آدم الاسماء كلها چې دی کائنات کې کم کم شیز علم ضرورت او ټول الله پاک آدم علیه السلام ته ورکړي او ماته سوچ پیغمبر ته د علم د حصول ضرورت نه وي پیغمبر برای راست شاګرد الله رب العزت وي او جبرئیل علیه السلام منځ کې واسطه ده نو فرشتو نه تاسو کو چې انسان پیدا ضرورت نشته یا الله مې پیدا کومه عبادت کو کنه نو فرشتو د پوی د پناه الله رب العزت د آدم علیه السلام نه امتحان واخستلو فرشتي ټولې ولاړې دي آدم علیه السلام دی وې چې زما بندا د فرشتو پتا باندې اعتراض دا دی چې د انسان پیدا څه ضرورت دی خپل علم دو تخکارا کا آدم علیه السلام په دې پورا کائنات کې چې د کم شي ضرورتو کا علم غا معلومو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تر دې پورې چې چمچ ورته وخره چې دا چمچ ته د دې لپاره دا او د دې لپاره استعمالي او دا پلار دی دا زوی دی دا تر جوړیږي دا ماما جوړیږي دا رشته دا واده دی فرشتو خو واده نه وکړي نه فرشتو ورورستاني مورستاني پلارستاني خورستانه ورورستغه په څه خبر دی او چې د فرشتو علم وکتلو چې خا د انسان سره دومره علم اسمانونو علم دی او سره زمکو علم دی په دې د شزونو پويږي د انسان د ضرورت زندگی څومره ضرورت او خوراک سکا د ټولي بیان کو دا د شزونه خورل کېږي دا نه خورل کېږي دا انسان د پر الله پاک پیدا کړی چې فرشتو د آدم علیه السلام علم وکتلو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرشتو ورته یا الله ته ډېر پاک ذاتي تا سره چې کم علم دی هغه علم موږ سره نشته دی مچې دا تا پیدا کړی دی کې خیر دی اوس دلته پیښه دا ده چې الله رب العزت فرشتو ته ویلي چې آدم علیه السلام ته سجده ولګوي فسجد الملائکه كلهم اجمعین ټول فرشتو سجده ولګوله الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین ابلیس پکې سجده ونه لګوله شیطان خبیث دلته یو اعتراض علماء ذکر کړی دی مفسرینو چې دلته خو حکم فرشتو ته نو ابلیس پکې څنګه رالو چې ابلیس سجده ونه لګوله خو حکم غته نو شو که سجده ونه لګونه څه چلو شو نه فرشته ډېرې زیاتې شیطان په دو زمن کې وو د فرشتو عبادت کولو شیطان نه الله عبادت کولو نو فرشتو ته حکم گویا غته حکم وو
لکه زه تاسو ټول ته چې پاسې نه دی کې بار سړی پاسې دا نه چې اوس یو ورکې وایي چې ما نوم یې نه خسې زه نه پاسم اوس به ټول پاسي نو شیطان انکار وکړو د سجدې نه دلته کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په تفسیر عثماني کې نقطه ذکر کړې ده چې د آدم علیه السلام ته د فرشتو سجده ولې وکړه دې وجه څه کیدی شي بعض علماء دا ذکر کړی دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د انسان ښکلی او ځکه سجده کړي بعض څه وایي خو اخري نقطه کې دا ذکر کړې ده چې آدم علیه السلام که مسجود ملائک ګرځېدلی دی فرشتو دې ته سجده کړې ده صرف د علم وجې نه کړې ده دې سره علم و فرشتو سره علم نه و نو بغیر علم ته حکم ده چې دې عالم ته د سجده وکړي دا د علم فضیلت دی علم کې دا تقدس پروت دی چې دا علم چا کې رضی غبو مقدس ګرځي درجه به اوچتي او بل عجیبه خبره الله رب العزت معبود دی عابد نه دی الله پاک د چا عبادت کوي الله یعص بالله کدا کیدا تو کافر کیږي الله پاک عبادت کیږي الله پاک د چا عبادت نه کوي موږ تاسو ټول عابدین یو د الله عبادت کوم الحمدلله خو الله رب العزت خپل باندې عالم دی علم دی ور سره او دا صفتی بنده ته ور کړی دی خپل اوصافو کې الله رب العزت د علم هغه صفت دی چې دی بنده ته ور کړی چې ته هم عالم جوړ شه نزدک الله رب العزت د پر لفظ علیم استعمالیږي ان الله بكل شيء علیم والله علیم بذات الصدور دا علیم د علم نه دی علم الله رب العزت ځان د پناه خوخ کړی دی او دی الله رب العزت علیم ذات دی همیشه نه دی همیشه وي د زموږ عقیده ده خدا خپل علم نه چې بنده ته علم ورکړي دا عالم جوړ شي نه الله رب العزت په خپل باندې ځان د پاره خلکو نه عبادت غواړي خپل عبادت نه کوي خو الله رب العزت سره خپل علم دی بنده د پاره علم غواړي چې عالم جوړ شي نه دا خبره ده خپل دا صفت ته چاته وګړي ورکی او بیا هر سړی عالم نشي جوړیدل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا زه په خپل بندګانو کې انتخاب وکم بیا غیته علم ورکم هر څوک عالم جوړیدای نشي نه د علم د قابلیت خبره چې فلانکې لوی ذهین سړی ځکه عالم جوړ شو کله کله کمزور سړی وي الله پاک انتخابو کې عالم جوړ کی او کله کله خ ذهین سړی وي الله پاک انتخابو کې عالم جوړ کی کله کله خ غریب سړی وي الله پاک انتخابو کې عالم جوړ کی کله کله خ مالدار وي الله پاک انتخابو کې عالم جوړ نه دې کې د صلاحیت دې کې د طاقت دې کې د ذہانت دې کې د شهرت اور دې کې د عزت اور دې کې د دولت خبره نشته دا د انتخاب خبره ده الله پاک انتخابو کې مدرسې ته بوزي ځان ته کینی خپل قران ور باندې زکی نو مسجود ملائک چې آدم علیه السلام ګرځیدل غاته دیو چې نه چې علم ورته الله پاک ور کړی دی دیم دلیل بنی اسرائیل موسی علیہ السلام دوی ته الله پاک پیغمبر لېږلی نو د موسی علیہ السلام د تلو نه پس بنی اسرائیل د دنیا له لعب اور دا مولیانو په د خپل ګېډې ډکېدو دپاره خپلې دوکانداریانې بس هغه علم یې ټول تباه و برباد کو چې پیغمبر نو ورته کم علم میلاو هغه علم ونه چلیدو او دا یاد لري چې کله کم قوم د خپل پیغمبر لار پرېږدي بیا الله پاک ورباندې نور خلک مسلط کړي لکه موږ باندې دا اکو بکو مسلط کړي دي یو دورګه سړی زوی نشته چې ته وایې چې یاره دا ښه سړی دی ټول انګریزیان او د امریکې پیټوان دي اور مقابله دی کې دا چې ټول نه ښه پلش امریکې ته څوک لګوي بس هغه کامیاب دی نو دیو باندې الله رب العزت جالوت مسلط کړو او دی بنی اسرائیل داسې وټکولو که نه چې دا ټوله علاقه یې د دونه خالي کړه ټولې پوش کو دباوي کو چې ټول لاړ شي مسجد اقصی سره هغه علاقې کې پاتې شي چې د نور اردم شام مصر دې علاقې کې مو نه ګورم مشومان یې ورکې قتل کو زنانې قتل کې سړي ورنه غلامان جوړ کو ښځې ورکې ویجې جوړې کې سره زر سپین زري ورنه ایسان نغې وخت کې دوی کې چې کوم پیغمبر د موسی علیه السلام د بعد نه شمویل علیه السلام بعضو مفسرینو د نوم ذکر کړی دی هغې ته راغلو چې مونږ دا غواړو چې مونږ د خپل ځمکه دوباره آزاده کړو
اور د طالوت سره وجنګیږو جالوت سره ته مونږ یو امیر جوړ کا بس غاب زمونږ امیر شي مونږ جهاد کو خو د خپل ځمکه آزادو د پیغمبر ته فرمایلی چې تاسو داسې کار وکړئ تاسو کې چې ما باندې د خلیفہ انتخابي کنه بیا طالوت حضرت طالوت د بهترین انتخاب دی غاب تاسو مشر جوړ شي مغه سرکردګي کې تاسو جهاد وکړي او مشران را پاسېدلو دا غریب دی پیسہ ور سره نشته خاندانی څوک نه پیژني قوم قبیله ور کوټی دا مونږ کې مالداري شته او خيار خلک شته ملکان شته مونږ کې ونی امیر نه جوړي چې غا جوړي ناغه پیغمبر وتا چې کوم الفاظ ویلي قران ذکر کړی دی وزاده بسطه فی العلم والجسم ما د طالوت انتخاب په دو خبرو باندې وکړو یو بسطه فی العلم علم ور سره ډیر دی په دې معاملاتو باندې پويږي په میدان جنگ باندې پويږي په لشکر پويږي انتخاب کولای شي چې کم سړی کې کم صلاحیت دی اور وزاده بسطه فی العلم والجسم جسم په اعتبار سره روبناک دی چې څوک ورته وګوري خوف ور باندې راځي تاسو ټول دومره چې څوک ته ګوري در پرې خان دي نو معلومه دا شو چې مشر غدا پر اول صفت علم پکار دی چې هغه کې علم وي دویم دا چې هغه جسم په اعتبار سره روبناک وي او جسم غټ وي لسونو کې طاقت وي چې سړی ته ګوري سړی باندې خوف ورځي نه د حضرت طالوت انتخاب په دو خبرو باندې قران کړی دی چې دا امیر د دو خبرو وجنه جوړ شو علم اور جسم اور غټو په علم کې غټو په جسم کې په دې بنیاد باندې انتخاب شوی نه علم هغه صفت دی چې د سړي انتخاب د مشر ولی د لپاره کیږي د سره د کې علم کې چې کله اضافه رااله د مشر جوړیږي دریم دلیل په دې باندې یوسف علیه السلام ډېر تفصیلی واقعا د چېغه بیانې ډېر کېدی شي 5 جمعو کې بیان شي قرآن ورته احسن القصص ویلي چې بهترینه واقعا قرآن کې په قصو کې بیا د یوسف علیه السلام دی ځکه چې هغه ترتیب سره بیان شوي پیدایش نه تر اخري حده پورې نو یوسف علیه السلام سرونو ظلم وکړو کوی ته واچولو کوی نه قافلې ولا روچت کو مصر ته بوتلو مصر کې خرج شو مصر کې بادشاہ خوښ کو بادشاہ خپل دربار ته بوتلو هلته زلیخا ور باندې الزام ولګولو هغه ټوله تفصیلی واقعه ده جیل ته لاړو چې جیل نه کله راخلاص شو بادشاہ ته خوب بیان کو بادشاہ ډېر مطمئن شو چې دا لوی عالم سره دی او پیغمبر وی عالم نه چې کله یوسف علیه السلام وروغتلو چې تراشه اور ته ډیر اوخيار سره ته ما سره مشیر جوړ شه لکه ودسي مشیر وزیر اعظم مشیر صدر ټول اکوبکو سرسند کو دی بس اصل نه ور په خبرې کو ټول بد حال له خویدا اسانه کی یوسف علیه السلام ورته چې نه معنا خپل مشیر ما جوړاوه اجعلني على خزائن الارض ما ته بیت المال چابیان راکا ما وزیر خزانه جوړ کا مشیر نه وزیر خزانه دلیل څه پیش کو انی حفیظ علیم ما تعالی پاک دو صفاتونه رکړي دي یو حفیظ نگبان یم دی حفاظت کول شم د مال اور دویم علیم ما سره د دې علم دې زه په دې پیسو رخصتلو لګولو باندې پوهیږم نو وزیر خزانه کې دو صفاتونه پکار دي چې هغه یو حفیظ وي غل وي ډکونه وي خیانت نه کوي اور دیندا چې د کم شیز ورته حواله شوی په دې باندې پوهیږي اور زموږ رقم سرکوزه دي شین جاهل یو نه سي جاهل کې شین جاهل د شین ټکه ور سره نه په نظام پوهیږي او ټول غټ غل مغاوي او پاکستان کې تاسو پته شته چې دوه وزارتونو باندې غټه جګړه کیږي کې پیسې ډیره ده یو وزارت پېټرولیم ګیس او پېټرولیم دي ډیره غټه پیسې ده چې کم جوړ شي نسونو کورسونو پورې پیسې ډیره ده او یو پکې وزیر خزانه د تاسو په علم کې نه وو علم کې مراله په دې وزارتونو باندې جګړه وي یو بل ګریوان ته لسونه چول یو ما جوړ کا بولی ما جوړ دې کې پیسې ډیره ده نه تاسو خپل سوچ وکړئ چې جګړه دې د پر کېږي چې زیات مال لوټ کم 5 کالو کې چې بیا ما د پر د کای بي مینه جوړ شو چې دونه مال را سره چې ما نواسي کورسي خورې شي امول په څه جوړ شي خدا غزه کې د واقعا مدی پوری عرض کا چې یوسف علیه السلام کا وزیر خزانه جوړ دی په دوه بنیادو باندې حفیظ علی بیا علم وو نو د علم د لوی دولت دی اوس الحمدلله شوال میاشته اور خلق خپل بچی مدرسو کې داخلي اور د اختر لسمه ورځ نه داخلي شروع کیږي
خپل بچو کې انتخاب وکړه، یو بچی مدرسې ته وقف کا، یو بچی حفظ ته کېنو چې دا قرآن یاد کې د ما دپاره لویه ذخیره ده او ما دپاره لوی اجر دی. نه دې حوالې سره هر ملګري ته دا درخواست دی چې کور نه ټول ماشومان پکار دي چې ټول نه کم از کم یو ماشوم انتخاب وکړه چې هغه ذهین وي، دا نه چې ورکې لالا وي چې هغه کېجي نه فیل کېږي، دا لسمه پورې فیل دی اوسي مدرسې ته راوله. کله کله مونږ ته راولي چې دا بس تاسو یې والي ځکه چې سکول نشي ویلی، سکول نشي ویلی مونږ ته راولي، دا مونږ لیوني کي ورباندې. زه الحمدلله مدرسې ته راغلی ما په میټریک کې ډسټرک انګو ټاپ کړی دی الحمدلله. او چې پیور کسان کریم کسان مدرسې ته ځي نه تکړه علما ورځي، او ته چې وړون کون ګوډ لالا راوالې نه هغه به داسې فتوی ورکوي، روژې په ځای به اختر وي، اختر په ځای به روژه وي، اور غټ اختر په ځای به ورکوټ اختر کي، ورکوټ اختر په ځای به غټ اختر کي، بس بیا به ورته ناست وي پټو کې. نه دا موږ خپله بربادي کړې ده. تعلیم یافته ایجوکیټ خلک مدرسو ته نه راولو. اوس الحمدلله الله پاک د تبلیغ د برکته محنت د برکته دا وکړو چې ټیلنټډ کسان مدرسو ته رالو. کني مخکې نن نه یو 50 کاله شاته لاړ شي کم ګوډ وړوند کونو یې هغه به مدرسې ته راوستلو. او چې ورته د ټیک بچی راوله چې د بازار کې پیسې ګټي، لږ تعلیم وکړي ما ته پیسې ګټي، اما دې پیسې ګټلې خپل بصلاحیت بچي ته پوهیږي چې دا ذهین دی انشاءالله دا حفظ کولی شي مدرسې کې داخل کا. یاره دی میټریک کړی دی، میټریک کې دومره مارکس 80% پلس مارکس دي، دا مدرسې ته ورکړم چې ښه تکړه عالم جوړ شي. او چې تا تکړه بچی عالم حفیظ جوړیږي، د تکړه بچی به بیا تا پسې صدقې جاریه ده، د به ښه محنت کوي. لالان تا د پر اجر دی چې بس هیڅ شیز نه دی مدرسې کې داخل کړی، ها اجر دی. خو الله رب زه خو په دې پوهېږي چې ما ته د کباړ د ما لاره کې ورکړی دی، دا کار به در سره کوم. نو خپل تکړه بچي مدرسو ته ورکړي چې هغه ښه تعلیم یافته وي، ښه ایجوکیټډ وي، ښه پوهېږي په خبره باندې، هغه به تا دپاره لوی او ستا نوم به روښانه کوي. سبا به خلک وایي چې دا د فلانکي بچی دی الحمدلله ډېر تکړه عالم دی، قابل عالم دی او ډېر لوی خدمت کوي، تا دپاره سرمایه ده. نو تاسو کې ټول ملګري خپل علاقې کې خپل مساجدو کې ملګرو سره دا خبر وکړي چې انشاءالله موږ خپل بچي مدرسو ته ورکو. داخلي لسم تاریخ نه شروع کېږي، لسم اختر لسم ورځ نه، چې یو بچی هم پاتې نشي او یو خاندان هم داسې پاتې نشي چې هغه یو بچی یا وراره یا خورې په مدرسه کې نه وي. ټیک دی که نه؟ انشاءالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم.